نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون صدق الله العظيم سورة المؤمن سلیرشتم پارا نحش پیتم نمبر آیت دی ومخ کی رکو کی اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو اس پدے رکو کی دا قدید توحید دا منکرین و انجام او سزا بیانی اللہ رب العالمین فرمائی چې دا کافران د قرآن کریم آیاتونه چې دوی ته لوستلی شي دي انکار کوي تکذیب کوي عقیدې د توحید او د قیامت نه انکار کوي زر د چې دوی به د انکار او د تکذیب په نتیجه باندې پوه شي کله به چې د دوی په مرو کې د اور توکن او غاړه کې اچولی شوي او د دوی په خپو کې به درانو زنزیرونا اچولی شوی پاغی باندې بدوی جہنم کے غرزولی شوی دوی با پخپل نتیجہ دا عمل باندې بیا پیش کلچ دا کافران دا فرشتی پدی درنو زنزیرونا کی راکاگی دی تب اویلی شی چه ستاس خدایان سشل پا دنیا کی بے چه تاسد اللہ علاوہ عبادت کو دوی بوئی آخو زمان نروک شوی دی پتہ نشتے چی زمان خدایان سشو بیاب انکار کی چی نام خود سرا کفر ندے کڑی اللہ نا علاوہ دا سرا منگ دا ہچا عبادت ندے کڑی دوی تبویلی شی چی تاست دا سزا ملاوی کی دا پا دنیا کی پا کفر باندی پا خوشالے دو باندی کہ تاسو یو طرف تا کافران وی او بل طرف تا پدی خپل کفر خوشحال ہوئی او دویم تاستا چی دا سزا ملاوی گی دا پا تکبر ملاوی گی تاسو کافرم وی سرد کفر تاسو تکبرم کولو نو تاستا اس دا سزا ملاوی گی یا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی چی تصبر کوا کم وعدہ چا اللہ پاک دا دی کافرانو دا عذاب کردی دا اغا وعدہ رشتونی دا یا بت جوندی تا تب من اخایو چا دی لمن عذاب ورکو پا دنیا کی او یا بتا وفات کو او دا غین بعد بفدیبان عذاب راول بیا دا نبی علیہ السلام نان نفید علم غیب ذکر کی گی پیغمبر علیہ السلام دا بازی پیغمبران واقعات منگتا تا بیان کری دی دا بازی مندی بیان کری جی دا کم پیغمبران واقعات بیان شید آگے علم اللہ پاک نبی علیہ السلام تور کری کچھ دا کم پیغمبران علم اللہ نبی علیہ السلام تا ندی بیان کری نو داغی ورطا علم نشتا او علم غیب ہوئی دیتا چی داغی دا ہر یو سیز دا ذری علم بوی چی دا بعض پیغمبران علم نشتن دا علم غیب نشت نو اللہ جل شانہ فرمائی الم تر الى الذین یجادلون بی آیات اللہ آیتن گورغ کسانو تجاغی جگڑ کی دا اللہ پاک پایاتنو کی انا یسرفون چرت دی اڑولی شید ایماننا ولی ایماننا رو الذین کذبوا بالکتاب یا کسان چی دی تکذیب کی دا کتاب قرآن وَمِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا و داغا قائدو چی پاغی باندے منگلی گلی دی خپل پیغمبران فسوف يعلمون فزرد چدی بپیشی پدی خپل کفر او انکار او تکذیب باندی اذ الاغلال فی عناقهم کلج چه توقنا با
غاړه کې د اور باد دوی په سټونو کې پرتی وي والسلاسل او زنجیرونه باد دوی په خپو کې وي یسحبون باغی کې بدی راغلی شي جهنم ته بالحمیم پګرم اور د جهنم کې یا پګرم وبو د جهنم کې ثم بالنار یسجرون بیا بدی په اور کې سوځول شي ثم قیل لهم اينما كنتم تشركون بیا بدی ته ویل شي کم دي تاسو خدایان چې تاسو د الله پاک سره شریکان جوړول من دون الله سوا د الله قالوا نوي بدا کافران دلوا عنا زمون هغه خدایان زمون ندوک شوي دي بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکې منو عبادت کوونکی د دین وړاندې د هیچا یعنی من د سره د غیر الله عبادت نه دی کړی كذلك يذل الله الكافرين هم دارنګ الله پاک گمراه کوي کافران ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق دې تبویل شي چې د عذاب په تاسو په سبب د دې چې تاسو خوشاله وي پزمکا په حق باندې یعنی بغیر د حق تاسو خوشاله وي په خپل شرک او کفر تاسو خوشاله وي وبما كنتم تمرحون او په سبب د دې چې تاسو وي تکبر کوونکي نو د عذاب زکه په تاسو دي ودخلوا باب جهنم خالدین فيها تاسو داخل شي دروازو د جهنم ته دیبا میشی پدی دروا پدی جہنم کی فبئس مثوى المتکبرین پس دیر بد ٹھکانہ دا تکبر کو ان کو فاصبر پس صبر کو ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ پاک عذاب دی کافرانو باندې رښتونه دا فإما نرينك بعض الذي نعدهم پس بیا بیان بخاری تا پیغمبر علیہ السلام باز عذاب چې موږ داغي دي سروادي کړی دي او نتوفینک یا بمنتا وباتو دی لبعذاب ورکو وادی بپورکو فإلینا یرجعون پس خاک من طرف تبدی واپس کولیشی ولقد رسلنا رسولا من قبلك وبتاقی سرمون لگلو پیغمبران سانا وڑاندی منهم من قصصنا علیکا بازی دبینم اغو چمون بیان کری تا تداغی واقعات ومنهم من لم نقصص عليك او بازی دبین اغدی چې موږ داغي واقعات تاتن دی بیان کړي د بازی نه خبر کړي او د بازی پیغمبرانو متخبر کړي نه فاذا جاء امر الله وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله او ندی مناسب د یو پیغمبر د پاره چې دی راتګو کی په یو معجزه مگر په اجازه د الله پاک باندې یعنی د معجزو اختیار ټول د الله پاک سره دي معجزه قدرت او طاقت د الله وی او پلاس د پیغمبر کار کوي نو په معجزه کې د پیغمبر هیڅ قسم طاقت او قوت در دخل نوی اختیار له دخل نوی خلاف ثابت دي د نن سبا دور بریلیانو لرا چې بریلیان وی معجزه د پیغمبر په اختیار صادریږي هم وی معجزه د نبی علیہ السلام غټ قران مجید دا او قرآن مجید دا اللہ پہ اختیار نازل شوی دے دا پیغمبر پا دی نازل دو کی اس قسم اختیار نو فیدا جاء امر اللہ ہر کرچراش حکم دا اللہ قضی بالحق پہ سلب و قیشی پہ انصاف سا وخسر هنالک المبتلون او ظاہر بشی تاوان او نقصان پا دغزے کی دا باطل و کافران اللہ الذي جعل لكم الانعام فمکی رکوع کی د منکرین توحید انجام بیان شو اس بدی رکوع کی اللہ پاک د وحدانیت دلائل بیانی اللہ جل شانہ د خپل وحدانیت دلائل کی خپل انعام د سارو ذکر کی چې سارو میں تاسو پیدا کړی دي دین تاسو خوراک کی پدی تاسو سورلی کوي پدی تاسو خپل ضرورت ته آسان رسیږي تاسو میں کشته پیدا کړی دي پدی کې تاسو خپل تجارت کوي د سمندر او سمر تجارت په آسان درانه بوجونه تاسو وړي دي کې کوم نو خود قدرت د الله نه تاسو انکار کو آیا دا کافران د پخوانو کافرانو په کلو باندې تیریږي نه چې دا غي نه عبرت والی دا غي طاقت د دین زیات او شمیر زیات دا غي بہادری دا غي مهارت د دې موجوده مشرکانو د مکې نه زیات او داغین باوجود دی داغین عبرت نالی چاگه حلاک شو دیبم حلاک شو بیا دا دی کافرانو معمول دو
چې کله پیغمبرانو ته معجزات د الله پاک د طرفنا دلایل ورته راغلل دا کافران چې دی با هغه خپل جاهلیت باندې چې د دوی هغه جاهلیت او د دین دشمنی دوی تخپل او خيارتیا ښکارېده نو دی به وي چې موږ سره کوم علم دی دا زموږ دپاره ډېر نو هغه خپل ګمراهۍ او بېدینۍ ته به علم هغې باندې به خوشحال او یا دی به وی چې دا کوم علم دی پیغمبر سره دا زموږ نه دی پکار بس دا علم دی پیغمبر شو چې موږ سره کوم کمالات دي په هغې باندې به موږ خوشحاله یو الله جل شانو په دې باندې هغه کافرانو ته سزا ورکړي او بیا د دې کافرانو حال دو کله چې په دې باندې الله عذاب راغی نو دی به بیا وي موږ په یو الله ایمان دی بل څوک موږ خدایان نه منو لیکن کله چې په عذاب د الله راغی په دغه وخت کې د دوی ایمان راوړلو دي ته هیڅ قسم فایده ورنه کړ ځکه ایمان الله فایده ورکړي چې الله عذاب نه راغلی چې عذاب کله راغی بیا چغې وایي چې ایمان نه وړو لکه فرعون ډوبېدو ایمان نه وړو هغه وخت الله پاک فرشتې راله چې اوس ایمان نه وړي الآن وقد عصیت تر اوسه دې نافرماني کوله اوس چې عذاب کې ګیر شو اوس ایمان نه وړم نو په هغه وخت کې ایمان هغه ته فایده ورنه کړ الله جل شانه فرمایي الله الذي جعل لكم الانعام الله پاک هغه ذات دی چې ګرځولي دي پیدا کړي ستاسو لپاره څاروي لترکبوا منها ومنها تاکلون د پاره دي چې تاسو سورلیو کې په باز سارو باز نه تاسو خوراک کوئ وخت خورئ پیت خورئ او په باز باندې سورلی کوئ ولکم فيها منافع ستاسو لپاره په سارو کې نور پیدي دي لکه مثال وړې ته تاسو ته ملاويږي نسل ته تاسو ته ملاويږي پیسې ته تاسو ته ملاويږي قیمت دته ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم او د پارا دي چې تاسو رسیږي په دې سارو باندې خپل حاجت تا په حاجتونه چې تاسو په سينو کې دي زړه کې مکم حاجت راشي په دې سارو لکه مثال درانه بوجونه چې تاسو نشو چتاولې فسارو باندې بار کې څومره پیدا درکې دا د الله انعام دی پتا سو وعليه او په دې سارو باندې وعلى الفلك او په کشتو کې تحملون تاسو سورولې شي او يريكم آياته او الله پاک تاسو خپل نخې د وحدانیت فأي آيات الله تنكرون فذكمون نخد الله پاک نه تاسو انکار کوي افلم يسيروا في الارض يدين نگرزي پس مکه کې فينظروا پس دي وګوري دا د مکه مشرکان كيف كان عاقبه الذين من قبلهم سرنګ انجام دي کافرانو چې د دوی نوړان دي هلاک شوي كانوا اكثر من مغيدير د دينا واشد قوه وسخت طاقت کی آثارا في الارض او پس مکه باندې یادگار پر خودو کی فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون پس پیدا ورنکړه دوی هغه د دوی د دنیا کارونو قوتونو فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فسرکلت راغل دوی ته پیغمبران د دوی په واضح دلایل د الله د وحدانیت فرحون دا کافران بخوشاله شو بما باغ سباندی عندهم چې او د دې کافرانو سره من العلم کم د دنیا پویا د دنیا کم پویا بوا د دین دشمنی اغه باندې بدی خوشاله شو یا فرحو دا کافران بخوشاله شو بما باغ دین باندې علم عندهم چې او د دې پیغمبرانو سره من العلم د علم پیغمبران سره کوم علمو په دې به خوشاله شو د ټوکو پته چې دغه علم زمونږ نه دی پکار دغه د استاد شو دغه علم باندې به خوشاله خو د خپل ځان د پاره نه پیغمبران د پاره ځکه دغه علم به د نقصان ګڼو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او چاپیر شو باغی باندې عذاب چې دی باغی پس ټوکې کول فلما او اسنا هر کله چې دی ولیدو زمون عذاب قالوا نویدی کافران آمنا بالله وحده من پیو الله ایمان روړو عذاب پراغي او اوس ایمان روړو وکفرنا بما كنا بی مشرکین او منګ انکار کو دا خدایان نه چې موږ باغی باندې شرک کوونکی فلم يكن ينفعهم ایمانهم فاستيد ورنکلا دی ته د ایمان روړلو لما راو اسنا هر کله چې دی عذاب زمون ولیدو چې کله عذاب راشي بیا ایمان پیدا نه ور کوي مخکې ایمان راوړلو او په وخت عذاب کې ایمان راوړلو پیدا ورنک سنت الله التي دا طریقه د الله پاک غدا
قد خلت فی عبادی چې په تحقیق سره تیر شد الله په بندګانو کې دا د الله قانون دی کله چې قوم بغاوت شروع کړي الله پاک په عذاب راولي دغه شان په مکی مشرکانو باندې هم عذاب راولي دي د الله د عذاب نه محفوظ دي وخسر هنالک الکافرون او کارچو تاوان په دغه ځای کې د کافرانو نو تاوان کې خود پخوانو په چې کله په عذاب راغی دی پیښو چې اوس موږ تاوان وکړو او پیغمبر او مؤمنانو فتح او ګټو واخر دعوانا الحمدلله